السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن د مفتي سردار علي صاحب په شهادت په باره کې سننشاه داسې خبرې وکړلې چې مینوال دغه بیان چې هر چا اورېدلی دی په سرو سترګو باندې جایل دی. راځئ مینوال دغه بیان تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کوو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، تاکې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، د مفتي سردار علي صاحب په جنازه کې واقع خبره بېشماره کسانو چې موږ په خپله باندې خو هم تللي وو چې په نظر باندې یعنې که دومره ډېر ښه کسان چې عزتمنو په نظر باندې یعنې داسې خالي ځای نه راتللو. خو مینوال د هغې نه بعد بیا سننشاه همداسې ویډیو وکړه او راغلی مخې ته ویې ویله چې موږ به پسې ډېر سخت خفه یو، ځکه چې د دې د بیانونو نه موږ خپله متاثره شوي یو او د هغې نه عزتمنو بعد بیا یې سننشاه ویل چې د هغې د بیانونو نه بعد بیا موږ چې غلط کارونه هغه موږ ټول هر څه پرېښودل. د هغې نه بعد بیا عزتمنو د وچا یعنې د جهاد لار اختیار کړی، یعنې غریب او هر چا سره به خیر ښېګڼې کارونه به یې کول. مینوال هغه ورسره په خپله په سرو سترګو باندې په ژړا شوه او ویې ویلې چې ډېر سخت ورپسې خفه یم، ځکه چې د همیشه دپاره د مسلمان دپاره او د حق اواز اوچت کړی دی او همیشه دپاره به یې خلکو ته ښې خبرې کولې. دا بې ضرره او چا ته به یې څه ضرر به یې نه به یې رسولو. یوه ورځ یې موږ ته دمکې راکړې وه د هغې د وجې نه چې علي شاه 007 به یعنې غلط ډانسونه کول، د ده د بیانونو د لاسه بیا علي شاه 007 هغه ډانسونه خو هم پرېښودل او د هغې نه بعد بیا خپل چینل دپاره به یې نه خواته دې خواته ویډیوګانې سازولې او خپل ټیم پاسې به یې کولو. الله تعالی دې وبخي، الله تعالی دې د هغه جان ښه کړي. زموږ د عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، تاکې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در